بسم الله الرحمن الرحیم. دویم فضیلت د اودس هغه د حدیث کې ذکر شوی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات. آیا تاسو ته زه داسې یو څه عمل ونښیم چې په هغې باندې الله سبحانه وتعالی ستاسو ګناهونه روان کړي، ویریږي او ستاسو درجې په هغې باندې پورته شي؟ قالوا بلا یا رسول الله. صحابه فرمایل: ولې نه ای د الله رسوله؟ قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: اسباغ الوضوء علی المکاره، پوره اودس کول سره د تکلیف نه، وکثرة الخطا الى المساجد، او ډیر قدمونه اخیستل جوماتونو ته، و انتظار الصلاه بعد الصلاه، او انتظار کول د مونځ نه پس د بل مونځ. فذلکم الرباط، دا د الله سبحانه وتعالی د دین دپاره ځان تړل دي. دا اعمال په دې باندې د انسان درجې پورته کیږي او ګناهونه په هغې باندې رجیږي. بل حدیث د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ کې راغلی دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: من توضأ، کم سړی چې اودس وکړي، فاحسن الوضوء، او ښایسته اودس وکړي، خرجت خطایاه، نو وځي ګناهونه د هغه من جسده، د بدن د هغه نه، حتی تخرج من تحت اظفاره، تر دې پورې چې د نوکانو لاندې کم ګناه وي، د نوکانو لاندې هغه هم الله سبحانه وتعالی د اودس د وجې نه دا ختمه کړي.